اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علیکم کتونکو دا وخت مونږه پتی پور تحصیل خوازخیله کې موجود یو کتونکو تاسو کیمرې پسترګه ګورئ چې زمونږ سره یو درې تنه زنانه ناست دي کتونکو دا درې وړه زنانه چې دي دا خویندې دي او ولې راغلي دي نن مجبوره شوي او د دې په زړه باندې څه ارمان دی څه وجه ده چې عجزانه مجبوره شولې او دلته رالې نو کتونکو کو تاسو ته پته نو دا درې وړه خوریانې چې دي دا څلور تنه خوریانې وې زاهده بیبي بخت هنر بیبي حسن قمر بیبي او بیبي شیرینه دا څلور خوریانې د دې څلور تنه ورونه دي یمین فضل عالم عمر عالم محمد علیم ولد عبدالعظیم دا د پتی پور اوسېدونکي دي د دې والد صاحب او مور په حق رسېدلي دي مړه دي د هغو چې کم جایدادو کتونکو هغه جایداد چې دی هغه پاتې شوی دی څنګه چې دې څلورو تنو ورونو په دې کې حصې دي دقه شانتې اسلام پښتو او نور قومونه هم موږ ته دا وایي چې دقه شانتې پکې دویمه حصه چې ده د دې تور سرو د دې خوریانو ده کتونکو زموږ سره د خوازخیلې د پټوارخانې یو پرد موجود دی په هغې کې باقاعده د عبدالعظیم چې کم جایداد دی په هغې کې د دې څلورو تنو ورونو نومونه هم دي خو ورسره که وګورئ نو دغه شانتې زاهده بیبي او دغه حسن قمر بیبي بیبي شیرینه او دغسې بخت هنر بیبي چې د هغو باقاعده نومونه دي نو وایي چې په پرد کې د چا نوم نه هغه د دنیا یو طاقت هم نشي بدلولی خو افسوس څه وجه ده چې په پرد کې نومونه هم دي او بیا هم دې ته د دې حصې نه میلاویږي نو کتونکو کو داسې تاسو وګورئ نو کله چې چاته دا انصاف نه میلاویږي هغه خلک چې دي هغه د انصاف غوښتو دپاره عدالتونو ته ځي او په عدالت کې هغه خپل کیس لړاوی او خپل انصاف غوښتو دپاره هلته کې ځي کتونکو څه خو چې هغه سړي هغه لاړ شي د خپل حق تپوس وکړي خو څه چې دي هغه دا تورسري دي کله چې هم تورسره مجبوره شي هغه عدالت ته ځي نو د هغو د زړه نه یو الله خبرې ځکه زموږ د پښتنو لاول چې د آیا عزت خبرې کله د آیا عزت خبره راشي نو موږ په وس سره د غم خادین علاوه د کورونو نه زموږ زنانه نه وځي عدالت تاڼه تحصیل دا زموږ د پښتون د روایات مطابق بالکل برعکس دی دا موږ ډېره بده ګڼو خو افسوس د دې زنانو تاسو ګورئ چې اوس هم درې وړه خوریانې چې دي قسم په خدای جاړي خبرې لا نه دي کړي هم خو دومره د یو انسان زړه ماتول آیا داسې خبرونه خپل کافر رور به هم داسې ونه کړي د خپلو خوریانو سره لکه د دې سره چې څه کړی دی کتونکو بل سیټ ته تاسو وګورئ نو زموږ عدالتونه چې دي زموږ د تحصیل خوازخیلې تقریبا آبادی چې دا 1,80,000 پورې ده خو که داسې وګورئ د 1,80,000 سایلینو دپاره صرف یو ایډیشنل سیشن جج صاحب ناست دی او داسې ورسره دوه سیول ججان ناست دي نو دا د نه منلو خبره ده په هغو باندې انتهایي کار سیوا دی اریان دا چې الله پاک هغو له څونه طاقت ورکړی دی چې د دې لکاو خلکو هغو دا کیسونه چې دي دا دغه کې په هره محکمه کې په لکاو خلک ناست خو افسوس عدلیه زمونږ چې دا هغه یو ایډیجی دی او دوه سیول ججان دي چې هغو دا ټول کیسونه چې دا په سر اخیستي دي که داسې د هغو آفس ته وګورئ که داسې د هغو نور دغه ته وګورئ نو هغو ته هېڅ قسمه څه سهولیت میسر نه دي خو بیا هم عوامو ته بر وخت د انصاف د پراخمۍ دپاره هغو عاجزانان چې دي هغو بغیر سکیورټي دغلته ناست دي خو خپل عدالتونه چې دي دا چلی نو کتونکو د دې خوریانو خبرې سره کوو هغه خو جاړي هغه به زموږ سره خبرې څه وکړي د هغو دا جړه چې نن دا د دې ځمکې نه واله دا د عرش معلا پورې رسي یو ورځ به داسې چې دې دا جړاګانې دا به قبول شي او نه به یې رور به پکاري او نه به د رور ځمکه په کار راشي نه به بل څوک په کار راشي نو کتونکو راځي چې په دې حواله د خوریانو سره خبر وکړو چې دغه عدالت معزز عدلیې ته دوی څه غوښتنه کوي د انصاف د غوښتو دپاره السلام علیکم خور وعلیکم السلام خور ستاسو نوم دی زما نوم بیبي شیرینه او ستا د دې خور څه نوم دی خور ستاسو نوم دی حسن قمر حسن قمر او خور ستاسو نوم دی من بختي هنر بختي هنر بختي هنر خور دا راته ووایئ چې تاسو ته څه مسله ده تاسو موږ د میډیا د آفس ته تاسو په سر رالی خانه اوس تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د غریبانانو تپوس وکړو موږ دغه شانتې اریانه که په دغسې ناسو زموږ د پلار جایداد دی او زموږ مور پلار مړه شو زما درې څلور تنه وروڼه دي هغه درې وروڼو موږ له زموږ حصه راکوي زما دا مشر ورور چې دی دی موږ له نه راکوي د څه نوم دی د دې مشر فضل عالم نوم یې دی او دغه شانتې موږ په دې عدالتونو باندې راکاږي او موږ وایي او موږ وژني زما مور پلار موږ له دا لیکلي راکړلي موږ له لکه کاغذ راکړلی چې دا ستاسو حصه ده
دا والی او دی موږ له نه راکوي خپل دیوالي نړول دی هغه اخیستی دی په خپل کور ته یې دننه کړی دی او موږ پې دا 2 کاله دا کیس وچلاو زما مشرانو 3 واړو وروڼو موږ له راکړی دی هغو موږ ته ګوته دستخط کړي دي او زما لکه دا پردي هم دی او چې څه نمونې له خبرې دي سوال ورته کړلی مینت ورته کړلی 2 کاله یوه میاشت ورته سوال مینت کړلي چې د دې خبرې نه قلار شي او موږ سره روغه وکړه لکه زموږ د پلار دا جایداد دی څنګه چې دوی حقدار دي داسې موږ حقدار موږ د دوی د 2 روپو شی نه غواړو دا 2 کاله کیس ما وچلاو په هر یو عدالت کې ماله نه نومونه راځي او نه په دې چلونو باندې پوهېږم زه لاړه شم دې هلته کې چې دی نو دغه وکړي او ما ته هېڅ انصاف نه میلاوېږي زه دومره مجبوره شوم چې زه دې میډیا والا ته مخامخ شوم چې یاره لکه زه ستړي شوم زه 6,000 روپۍ د کور کرایې ورکوم دا کور ستا خپل نه دی زما کور خپل نه دی زه دې کور 6,000 روپۍ کرایې ورکوم هر کال یې راته وایي د دې کوره وځه زما پیغلې لوڼه دي زما واړه واړه زامن دي 2 زامن مې دي یو په اول کې دی او یو په 5م کې دی او هغونه چې دی نو زه لکه زه ډېره زیاته ستړې شوم زه نور لکه نشم برداشت کولی زه دا خبره نوره نشم برداشت کولی زه د انصاف غواړم موږ له الله هم حصه راکړله مور پلار له الله هم حصه راکړله یو ورور یې لاله نه راکوي تاسو زه مشرانو کشرانو نه دا سوال کوم زه د خپل مشرانو کشرانو نه دا سوال کوم چې زموږ د حق موږ ته ولې نه میلاوېږي او په څه خبره نه میلاوېږي او موږ د دې کور حقداري نه یو موږ تورسري عاجزانان یو خور څنګه چې تا وویې چې تاسو عدالت ته لاړې د انصاف غوښتو دپاره نو په دې کې خو بیا د ورور ستاسو د وهلو ټکولو څه حاجت نشته دی دا ولې دا ستاسو دا وهل ټکول کوي وایي دغه په دې ځي باندې را سره دغه غویمه جوړه کړي انصاف راله نه راکوي نو انصاف راله نه راکوي لکه بس خدای ته یو کافر جوړ کړی دی یو هندو ته خدای جوړ کړی دی یو سیک ته خدای جوړ کړی دی په پردو خپو باندې ولاړ دی په خپلو خپو نه دی ولاړ خو د عدالت ته تاسو ځئ نو انصاف غوښتو دپاره ته مطمئنه یې که نه یې د دې عدالت نه مطمئنه یې که نه یې ولې دې نه مطمئنه خو لکه هغه چې دی نارینه دی چالاکه دی برابر دی هغه خپله خبره سر ته ورسوي نو ماله دا جلسه راځي زه خو په دې خبره نه پوهېږم نو ته څه غوښتنه کوې د دغې معزز عدالت جج نه غوښتنه کوم چې زما دا خبره دي لکه دغه شان رښتیا ورله لاړه شي او دا ځای دې ولیدی شي او چې زما دا ورور دا زما حق زما ولې نه راکوي زه د دوی نه دا انصاف غواړم چې لکه زه په حق یم تا ته بیا هم انصاف میلاو نه شو نو ستا څه دغه د مخکې په تلو باندې بله عدالت ته به ځې بالا عدالت ته به ځې که څه به نه زما بیا د نورو عدالتونو طاقت نشته زه د خپل وزیر اعلی د کور په مخ کې یو بچی او یو زه په خپله زما دا خویندې موږ به هلته کې یو کس ځو او ځان ته به د هغه د کور په مخ کې اور ورته کوو او بس د دې دنیا نه به لاړ شو خبره ختمه به شي خبره د ختمه به شي او ده ته به داسې پاتې شي چې دی به پکې کښېني او زامن یې وله دم په دم باندې پیسې رالیږي د یو نوم جان عالم دی د یو نوم باچا دی د یو نوم حشمت دی د یو نوم اجمل دی د ده نوم فضل عالم دی او وایي چې لکه که مړی پکې کېږي نو موږ خو د خویندو نه داسې اصیل کا او په قودو روپۍ وله ورکوي او زموږ سره دغه شانتې زیاتی راغستی دی خورې لاله وهله د 2 خې لاله وهل دي په هغې مې د وهلو کیس وچلاوو او هغه چې دی نو په هغې کې ما ته څه انصاف میلاو نه شو د دې خور مې ګوته ماته ده د اوښې نه یې راله د سر نه 7 ټکه ویستلي هلته کې چې دی نو په تاڼه کې پیسې ورکړې وې نو په تاڼه کې چې دی نو لکه سر یې ولري رپوټ یې نه اخېستو په خواسخېله کې وله سر نه ګانډو د فتح پور په تاڼه کې وله سر نه ګانډو او دغه شانتې په غیر نشې نه یې ته دغسې ټکونه وویستو او چې دی نو موږ پې وژني زما خو خوښه کور دی زما واړه زامن دي زه 6,000 روپۍ کرایې پیدا کړم او راغوښتلې مې ټولو ته مې وینا وکړل چې مالته یوې کوټګۍ ځایوالی زما ته حصې نه دي پکار اختر مې نه دی کړی شو قدر مې نه دی کړی زه پې داسې قرآن خورم چې ما د یو ورور دروازه نه ده بېرته کړې او زه وګره نه یم تللی زه دغه غریبي خپله کومه او ما د دوی نه څه نه دي غوښتلی زه د دوی نه دغه 2 روپو چې شی لکه د دوی نه غواړم دې زاهدې له چې دی زما پلار دلې حصه ورکړله لکه ورته یې ویې چې لکه دا 40,000 روپۍ قیمت دی په 40,000 روپۍ کې 60,000 روپۍ زاهدې ته پاتې دي
او شل زر روپۍ زاهدې ته پاتې دي او 100,000 روپۍ چې دی نو به ادا کوي. بیا یې په هغه کاغذ کې ورته داسې لیکلي چې دا نه دي ادا شوي. هغې د 22 کالو نه مخکې زاهده بیبي په دې کې ناسته ده. خیر دی که غواړي زه وله نوره حصه هم ورکوم، زه تابعدار یم، زما دا حصه دي زاهده بیبي والي، خو په شرط دی چې ثبوت پکې کوي. د پلار په جیداد دی ثبوت پکې کوي چې دا ما نه ده اخیستلې او زه پې قرآن خورم او دا به پې قرآن وخوري، زما حصه دي دې ته والي، دا دي والي. پلار ماله دومره لیکلي راکړلي، هی دې ورېږه چې زه تا ته وښیم. زه به څه شو زه هغه به دې که موږ ته معلوم دي هی دې زه ایسټالیزم ته هی مثال دې ورېږه. نه یو منټ صبر وکړه. هو هی دې زما پلار ماله دا لیکلي راکړلي. دا پرېږده ته خور پرېږده ته دا د دې تاریخ صرف ورغه چې وګورم چې څه تاریخ دی سره په دې باندې تریان مې دا ګوتې پکې لګولي چې د یامین د فضل عالم د عمر عالم د یامین د فضل عالم د عمر عالم د محمد علیم به زما د دې درېو لوڼو سره لکه هېڅ علاوه دعوه نه او دا زما د پلار جیداد زما د مور پلار د مرګ نه وروستو لکه زما دا ورور وایي چې لکه زما مور زما د ښځې نه کالی اخیستی دی، نو کالی خو تې ما نه دی اخیستی، کالی خو تې زما مور اخیستی دی، زما پلار تې اخیستی دی، دله به یې پې واده کړی، زما پلار او مور به څه خرچې کړي، ما له د ګنډلو ستن چا نه ده راکړی. د ګنډلو ستن دې کلي کې تاسو تپوس وکئ، دې کلي ته راشئ، په حق د خدای تپوس وکئ چې لکه که ما ته دا انصاف نه میلاو نه شو زه به خپل ځان ته اور واچومه، زه به د وزیر اعلی د کور په مخ کې به زه خپل ځان وسېځم. زما مشرانو کشرانو وروڼو دا غوږ زما واورئ چې لکه دا په دې خبره باندې ما ته انصاف میلاو نه شو، نو لکه قسم دې به زه خپل ځان ته اور ورتومه.